Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, guys. Subject macroeconomic chapter number 5th, and topic is money and banking. Look here in this slide, we have two pictures. The first picture is money. Picture is a picture of money, and the second one is the bank. So obviously, in this subject, in this chapter of macroeconomics, we will study, inshallah, in detail about money and bank. So the first picture belong to money. So we will discuss functions of money when there was no money in the world, mean money चिकला exist नवी नो कम सिस्टम उदलता खल्को बखपल ज़रूरियात څخه ته पूरा کول دا به وایو او بیا دغه بانک چې دا بانک اوريجن څه شی دی هیستوري اف بانک څه شی دا فنکشنز اف بانک څه شی دی د دې رول اف بانک څه شی دی دا به ان شاء الله موږ ډیټیل سره وایو نو دا دویم پکچر چې دی دغه د فدرل ریزرو building Washington DC دی فدرل ریزرو بانک اف امریکا دا د امریکا ریزرو بانک دی یا سنټرل بانک دی فدرل ریزرو بانک نو obviously outline د دې چپټر څه شی دی کم ټاپکس به پکې ان شاء الله مونږ کور کوو اول منی نه شروع کیږي چې منی functions of money meaning and concept of money types of money دا ټول مونږ ډیټیل سره وایو دینه بعد به مونږ سره سیستمز دي چې یو سیستم ته مونږ بارټر سیستم وایو بل ته مونږ مانیټری سیستم وایو مانیټری سیستم خو ان شاء الله د کې بل لټل بیټ زتا تاسو ټچ کوم یعنی مانیټری سیستم دا ډیر یو براډ کنسپټ دی منی اینڈ بینکنګ سبجیکټ کې باغه وایو نو بارټر سیستم د difficulties in barter economy evaluation of money types of money functions of money the topic به ان شاء الله کور کوو بعد از کی هستن بانکینگ است so bank meaning and concept of to banking kinds of bank commercial bank and its functions central bank and its functions monetary policy by central bank to control credit so all these topics inshallah we will cover in chapter number 5th of macroeconomics so dear first meaning of money or concept of money I would like to start you what is money a lot of students asking questions sir what is money and the difficulties of money or the functions of money what are the functions so we will study money is one of the most wonderful and important invention of man in economic sciences په اقتصاد د اقتصاد په علم کې ډیره پیاوړی او په زړه پورې اختراق او ډیر اهم اختراق دی د انسان نو د دې ځینه واضحېږي یا ظاهریږي چې منی دغه اختراق د انسان دی نو منی چې کوم دی هیومن کریټډ ده انسان چې کوم دی دا منی کریټ کړی ده نو د دې منی کریټ کولو هدف اصلا دا دی چې انسان خپل سوشل لایف اجتماعي زندگی او دا د خپل ضرورت چې کوم ضرورت لري دا غي پوره کولو د پاره دا غي سټیسفاید کولو د پاره دا منی استفاده کوي نو منی اختراق د دې د پاره شوی چې خپل ضرورت په اسانه توګه باندې انسان پوره کړي نو منی از one of the most wonderful یو په زړه پورې او امپورټنٹ اختراق دی د انسان په د اقتصاد په علم کې so it is defined from the different angles by different economists money چې کوم دی په different angle باندې different economistانو څه کړي define کړي دا so ان شاء الله دغه different economistانو اقتصاددانانو چې په مختلف angle سره define کړي so دا به موږ وایو اوس د فرست definition of money چې دی first definition of money is anything that is widely used and accepted legally in payment for goods and services رابرټسن یو اقتصاددان دی هغه منی definition داسې کوي منی تعریف داسې تعریفوي وایي money is anything money وایي هر څه شی کېدلی شي هر چیز کې است money میشه یا money است that is widely used
چې په پراخه توګه استفاده کیږي and accepted او قبلیږي او قابل قبول یا قبلیږي legally قانوني ان پیمنٹ د پرداخت کولو یا د ورکړې په وخت کې فار ګودز اینڈ سروسز د اجناسو او خدماتو په بدل کې منګه دا پیمنٹ کوو نو کله چې منګه اجناس او خدمات اخلو او په اني ټایپ اني مټیریل په شکل کې منګه هغه پیمنٹ کوو لیګلی نو هغه ته منګ منی ویلې شو سپوز تاسو ته دا وایم چې منی اني ثینګز یا منګه د څه والی وایو دیزی کې د منی از انیثینګ یا منی از انیثینګ منی از انیثینګ معنا دلته دا ده چې نه تنها منګه ویلې شو چې منی شود بی کریټ یا شود بی کریټډ فرام پیپر منی چې کوم دی دا صرف او صرف د پیپر نه به جوړه شوي لایک کرنسی نو منی چې کوم دی هر هغه څیز کېدلی شي مثلا زه تاسو ته ووایم چې منی فرام کموډیټي یا کموډیټي منی منګه وایو چې هغه د فلزو نه جوړي میټل نه جوړي لکه ګولډ سلور کاپر برونز لکه نن سبا چې په نړۍ کې یا د افغانستان په اکانومي کې کم کوین سکې سرکولیټ کیږي نو هغه هم په منی کې شمارل کیږي منی چې کوم دی دا د پیپر نه هم جوړېدلی شي د پیپر نه هم جوړې دي لکه کرنسی واخله لکه د 500 افغانۍ نوټ دی 1000 افغانۍ نوټ دی and etc دې نه بعد چې کوم دی موږ سره منی موږ داسې هم ویلی شو چې دغه پلاستیک نه جوړي لکه موږ سره ATM کارډز دی دې سره چې کوم دی سمارټ کارت دی او کریډټ کارت دی دغه هم منی کېدلی شي او منی هر هغه جنس کېدلی شي چې هغې په بدل کې منګه د میډیم اف ایکسچینج استفاده کولی شو مثلا زه به درته ووایم چې اوس منی کې منګه یو داسې منی ده چې هغه ډایرکټ یوز کیږي او لیګلی ایکسپټ کیږي بل داسې چې هغه ډایرکټلی ایکسپټیبل می بي چې نشي لکه زه تاسو ته ووایم چې اوس بانډ دی چیک دی ټریجري بل دی بل اف ایکسچینج دی کمرشل پیپر دی رایټ نو یا بینک ډرافټ دی دغه بینک سوري نو دغه ټول موږ په منی کې شمارو رایټ ATM کارت دی خو بیا دې ته موږ بل نوم ورکوو دیگه نام که داره او را ما میگیم نیر منی سو یک از منی دیگه که هستن نیر منی منی اونمیز است که دارک استفاده میشه ترانسفر کولو تا داغه ضرورت نه یا کویک چینج کولو تا ضرورت نه بس without transfer یا without check چینج کولو تا موږ استفاده کوو لکه کوینز او کرنسی دې ته موږ ډایرکټ یا منی ورته ویلی شو بل نیر منی چې دا هغه منی ته ویلی شي چې هغه موږ میبي چې لیګلی استفاده نه کوو یا میبي جنرلی یا وایډلی ایکسپټډ نشي لکه زه تاسو ته ووایم بانډ دی ټریجري بل بل اف ایکسچینج دی شاید چې دا ایکسپټ نشي دې ته موږ نیر منی ویلی شو نو نیر منی هغه منی ته ویلی شي چې هغه کویکلی ټرانسفر کیږي انټو منی لایک زه تاسو ته چک لکه واخله زه تاسو ته ووایم ATM کارت سمارټ کارت کریډټ کارت او بانډز دی ورسره ټریجري بل دی ورسره بل اف ایکسچینج دی نو دغه ټول نیر منی کې راځي نو ځکه دلته دې ته څه شی ویلی شي منی از انیثینګ نو منی هر شی کېدلی شي چې هغه وایډلی په پراخه توګه ایکسپټ کیږي قبلیږي لیګلی ان پیمنٹ د پرداخت کولو په وخت کې د قانوني پرداخت کولو په وخت کې د اجناس او خدماتو په بدل کې دا رابرټسن ویل دا ډیفاین کړی دی نو رابرټسن ډیفاین از ا ویری سمپل ډیفینیشن منی از انیثینګ دیٹ از وایډلی یوز منی میگه هر چیز از که وایډلی استفاده شوه ان ایکسپټډ لیګلی ان پیمنٹ که لیګلی د وقتی که پرداخت کردن اکسپت شوه for اجناس و خدمات نو رابرټسن but the Samuelson definition and money is anything which is generally acceptable as a medium of exchange money میگه هر چیز هر نمی چیز که which is generally mean عام طور یا منگا وای عموما generally acceptable قابل قبول باشه as a medium of exchange یک اثار تبادله به شکل اثار تبادله چی شوه generally acceptable شوه and the standard unit in which price and debt are expressed و اونمی یک معیار که داشته باشه یونیت معیار که داشته باشه که price and debt express کنه مثلا price of commodities express کنه got it یا debt قرض چې کوم دی ایکسپریس کولی شي
نو مخکې چې پیسې نه وي بارټر اکانومي یا بارټر سیستم نو هغه وخت کې به موږ پرایسز نشو ایکسپریس کولی. سپوز موږ به دا نشو ویلی چې یو قلم څومره پرایسز لري، دا موږ ته ځکه پیسې ایگزیسټ نه وي. نو اوس موږ وایو چې د قلم یو قلم وګورو موږ د دې قیمت 10 افغانۍ کیدلی شي یا د دې قیمت 10 افغانۍ دی، یا وګورو یو موټر وګورو کار وګورو، سو وی کین ایکسپریس د پرایس اف دیٹ کار رائټ. نو دې ته موږ څه ویلی شو، منی ویلی شو. نو منی موږ دلته دا وایو چې منی هر هغه څیز چې هغه وایډلی یا جنرلی ایکسیپټیبل شي ایز ا میډیم اف ایکسچینج اینڈ د اسټینډرډ یونټ ان وچ پرایسز اینڈ ډیټ آر ایکسپریس. پروفیسر سیمویلسن دغه ډیفینیشن د پرایسز کړی دی، د منی کړی دی. دینه بعد چې کوم دی موږ سره وقتی که پول نبود، پول که نبود سو یک نظام بود نامشان چی بود؟ نامشان بارتر سیستم بود. حالی که اصلا منی است نو دی نظام ته موږ بارتر سیستم نه وایو، دی ته موږ مانیټری سیستم وایو. نن سبا مانیټری سیستم هم چلیږي او بارتر سیستم هم چلیږي، خو بارتر سیستم په ډیر ریئر او په ډیر کم دغه کې چلیږي، دیهات کې یا په ولایاتو کې یا په څه کې قریو کې استفاده کیږي. نو barter system کوم سیستم ته وایي؟ there was a time when money was not existed. یو وخت چې پول موجود نه وي، وجود د پمون منی نه و. people used to exchange goods for goods. خلکو به چې کوم دی اجناس د اجناسو په بدل کې ورکول، or service for the satisfaction of need، یا به سروس د اجناسو په بدل کې ورکول. زه د لکه مطلب ووایم چې یو نفر به حکیم ته لاړو یا به ډاکټر ته لاړو، نو ډاکټر به چې سروس ورکړ نو دی به ورته یا اګز ورکول، اګۍ ورکولې، یا به ورته چرګه ورکوله، یا به ورته روغن، کورني روغن به ورته ورکول، یا به نور داسې جوارو غنم ورکول رایټ په سبب د سروس په بدل کې. for the satisfaction of needs and wants، خپل ضرورتو د سټیسفاید کولو لپاره، خپل خواهشات پوره کولو لپاره. without money is a medium of exchange. without money چې هغه میډیم اف ایکسچینج دی، د دې نه علاوه چې منی نه وه نو خلکو څه کول؟ خپل ضروریات به د اجناسو په واسطه باندې پوره کوو. نو دغه نظام ته موږ بارټر سیستم وایو. سو such system of direct exchange of goods for other goods is known a barter system. اون هغه نظام چې پای کې اجناس د نورو اجناسو په بدل کې ورکړل کېدل به، او چې د انسان نیډس او د انسان وانټس سټیسفای کړي، نو دغه نظام ته بارټر سیستم ویلی شي. بٹ لیټر آن with the passage of time، بس بیا چې کوم دی د وخت تیریدلو سره سره the انسان human needs and wants began to increase and such system brought a list of difficulties to man. بیا وخت تیریدو سره سره د انسان ضروریات خواهشات به هم ډیریدل. نو چې انسان ضروریات او خواهشات ډیریدل نو دې سره سره د بارټر نظام مشکلات هم ډیریدل، چې یو لیست او مشکلات د بارټر سیستم جوړ شو. to overcome all those difficulties money came into being nowadays in monetary economic system. نو دغه مشکلاتو د کور کولو دپاره، د overcome کولو دپاره منی چې کوم دی څه ته راغله؟ وجود ته راغله. او نن سبا چې کوم دی اقتصادي نظام چې دی هغه مانیټري سیستم دی، پولي نظام دی، پولي یا مالیه څه ورته موږ وایو، پولي نظام دی، یو نظام پولي دی چې هغې ته موږ مانیټري سیستم ویلی شو. وخت کله چې د اجناسو نظام و نو هغې نظام ته موږ بارټر نظام ویلی شو، او کله چې مالی نظام دی نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ مانیټري سیستم ورته ویلی شو. نو که تاسو څخه څوک پوښتنه وکړي، اگر شما یک نفر پرسان کنه که پیش از منی کدام یا پیش از مانیټری سیستم کدام نظام بود در جهان، شما میتونه که جواب برش بتین که اون نظام را بارتر نظام میگه. بارتر نظام اونمی نظام است که اجناس با اجناس چی میشد؟ تبدیل میشد که ضرورات و خواهشات انسانها را پوره بسازه رایت. و چرا اینمی نظام ختم شده؟ نظام به خاطر اینمی ختم شد که دیفیکلتیز و ضروریات و خواهشات انسان که هستن چی میشد؟ روز به روز زیاد میشد، علم زیاد میشه.
د انسانانو ضرورت او خواهشات چې کوم دی ورځ تر بله ډیریږي نو د دې د وجې نه د واټر نظام مشکلات هم ډیریدل. نو چې کله د واټر نظام مشکلات ډیریدل نو د دې مشکلاتو د ختمولو دپاره یا اوورکم کولو دپاره منی چې کوم دی وجود ته راغله. چې کله منی وجود ته راغله نو دغه نظام د واټر نه بدل شو مونیټري اکنامک سیستم ته راغی. اوس دغه ډیفیکلټیز یا کم مشکلات چې د واټر سیستم هغه کم وو دې ته مونږه انکنوینینسز of barter system یا difficulties of barter system مشکلات د barter نظام کوم اول before the introduction of money the introduction of پیش the following difficulties and inconveniences were experienced in the barter system. پیش as introduction of money difficulties and inconvenienced کې ایکسپیرینس شده دا خلکو ته د دې تجربه شوې وه د بارټر سیستم. کومه تجربه شوې وه؟ تجربه دا شوې وه چې اول لیک آف ډبل کو انسیډنټس آف وانټس و، دویم د انډیویزبیلیټي آف ګوډز دی، ډیفیکلټیز ان سټورینګ آف ویلیو دی، لیک آف کامن آف میجر آف ویلیو دی یا لیک آف کامن آف میئر آف ویلیو. The next case and difficulties difficulty in transfer of wealth and the last difficulty in state tax and payment. So these were the difficulties daga mushkilat ya inconveniences of barter system ke khatam shuda wa pool dar wujud amad. No lack of double coincident of one chira mega da minja ma bar shuma tashri me kone lack of double coincidence of want coincidence of want چیره میگه مثلا ما برات مثال میتم باز انشالله آسان میشه که بفهمین. یک نفر از میخواه که گاو خود را تبدیل به چی کنه با گوسفند کنه، گاو خود را چی کنه تبدیل کنه به گوسفند. اول که اصلا او سرچ میکنه، تلاش میکنه، تحقیق میکنه که کجا اینمی نفر پیدا کنم که گوسفند داشته باشه. خب چند روز گشت اونمی نفر را پیدا گوسفند داشته باشه. باز اونمی نفر را گفت که ما میخواهیم که گاو خود را به گوسفند تبدیل میکنیم. اونمی نفر گفت که نه، ما خو گوسفند تبدیل به گاو نمیکنیم، چون ما میخواهیم که گوسفند خود را تبدیل به چی کنیم؟ به بز کنیم. So like look here enemy enemy coincidence میگه ایرا coincidence که چی شده exchange که نمیشه. exchange چرا نمیشه؟ که اون نمیخواه که تبدیل به جنسی که شما دارین او تبدیل کنه، او که اصلا میخواه جنس خود تبدیل به یک دیگه جنس کنه. مثلا گوسفند تبدیل نمیکنه به گاو، میخواه که گوسفند تبدیل به چی کنه؟ به بز کنه. so enemy را میگه coincident of want. دوم که اصلا indivisibility of goods زیادتر اجناس هست که او تقسیم نمیشه، مثلا با پیس نمیشه، میگه با ټوټه ټوټه نمیشه. مثلا پول که هستن ټوټه ټوټه میشه، 100 افغانی که هستن میتونن که 10 دهی از جور کنن یا 20 پنجی از جور کنن یا 5 بیستی از جور شوین یا 2 پنجایی از جور کنن رایت. اما کسن دیواید میشه و گودز یا اجناس که هستن جنس که هستن زیادتر اینمی ندارن که تقسیم شوه. مثلا میخوایم که گاو تبدیل به چی کنیم؟ با گوسفند کنیم. نو آل گاو خو کلان است رایت. نو گاو که کلان است نو گاو ما تقسیم میکنیم. نو گاو که تقسیم شوه بیکار میشه، باز کار نمیته. نو به خاطر اینمی اندیویزیبیلیتی داره. چی داره؟ اندیویزیبیلیتی داره. یا یک دیگه مثال ما برد بتیم خدا کنه که بفهمیم اندیویزیبیلیتی اف گودز مانا. زه غواړم چې بایسکل تبدیل کم په ګوسفند باندې. اوس بایسکل که زه نیم ورکم، نیم بایسکل خو کار نه کوي، نه چلیږي او نه کار کولی شي په دې باندې څوک. نو دې ته ویلی شو مونږ چې دې کې انډیویزیبیلیټي نه لري. ډیفیکلټیز ان سټورینګ آف ویلیو ویلیو ستور نمیشه. خودت میفهمین که اجناس ویلیو خود را که هستن ستور نمیکنه. 1 سال 2 سال 5 سال زیادتر اجناس هست که او 1 هفتم نمیتونه که ویلیو خود را ستور کنه، او بیکار میشه رایت. نو منی که هستن ویلیو خود را ستور میکنه. کامن میجر آف ویلیو یا کامن میئر آف ویلیو
معیار اف ویلیو معنا دا ده چې اجناس چې کله وو او منی ایگزیسټډ نه وه نو مونږه د اجناسو ویلیو نشو معیار کولی اندازه کولی چې یو گوسفند څونه افغانی قیمت لري یا یو کلم چیکه ده چند افغانی قیمت داره چون پول نبود نو معیار اف ویلیو بسیار کم بود. حالا که من یس ما میتونیم که ارزخت چیز را تعیین کنیم ما میفهمم که یک کلم چقدر قیمت داره یک موبایل چند افغانی قیمت داره شما میتونیم که چی کنیم معیار کنیم. نو difficulties in storing of value, lack of common of measure of value, difficulty in transfer of value, difficulty in state taxes and payment. in next class کې به زه څه کوم تاسو ته ریکارډ کوم.